मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी नामंजूर, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी नामंजूर। او موږ د په خپل ځای باندې پریدي چې څه ټیکس څه کاغذي کاروي هغه به موږ برابر کوو، موږ ته دی دغه کې د لار رسیده کې هغه به موږ وکړو، خو موږ د دې شتو روزګارونو نه خلاصي. بس دغه زمونږ ریکوست او سوال دی. دوی تاسو ته وجه څه ښیي؟ وجه دا ښیي چې یاره ستاسو په دې ډبه سټیشنو کې وړو پمپونو کې لوکل پټرول خرڅېږي، د هغې ورسره موږ سټامپ کوو، لیکل کوو، اګریمنټ ورکوو چې کوم سړي لوکل تیل خرڅ کړه، ګیج یې غلط استعمال کړه، هغه دې سیل کوي ختم دی کړي، هغې سره ملګرتیا نه کوو. کوم سړی روغ پټرول خرڅوي، صحیح ګیج چلی، صحیح ریټ چلی، نو مهرباني دی چې دا دې نه ختمي. دا خو په 400 کې 2 پمپونه چې کوم دي یا 4 پمپونه چې کوم دي دا رجسټر دي، نو بیا به په مرزو کې چاته تیل ختمیږي او به شیرپاو ته په موټر سایکل دی کې وخیږي به چې زه به هلته ځان له تیله چومه. دا خو ځای په ځای د عوامو ته سهولت دی. نو موږ یو سوال او ریکوست کوو چې دا دې نه ختم. دلته دوی د رجسټریشن خبره هم کوي او ورسره د سیفټۍ خبره هم کوي، د سټوریج خبره هم کوي. دغه حوالې سره څه ویل غواړئ؟ یاره جی سیفټي بالکل ټولو پمپونو کې شته، ودې ګوري چیک تی کړی شي، هر سړي سره خپله سیفټي شته دی. پاتې شوله د انوسي یا د کاغذونو خبره د دې دې موږ ته وړه لاره سیده کړي. موږ غریبانان خلک یې وړې ډبې هم کولو کړي دي، د غټو پمپونو والا وس کېږي هغوی ورکولی شي، نو موږ ته د یو وړه لاره سیده کړي، موږ به په هغې لاړ شو. جی موږ دا خبره کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله یونین صدر خبرې کوم جی. موږ جی دا ریکوست کوو ادارو ته چې موږ سره د نرمي وشي. بل دا ډېر مزدورکار خلک پکې، ډېر غریب خلک دي را سره، چا ځای خرڅ کړی، چا کالي خرڅ کړی، چا خبره غوا چیلې خرڅه کړې، او دوی وایي ملګري دا ډسپنسري واخله دې ځای نه ځای. نو 20 سال 25 سال موږ دا ټیکسونه ټیمیل ورکوو، کنزیومر کوډ، لیبر کوډ، ایکسایز، دا ټیکسونه موږ ورکوو. نو دا غیر قانوني څنګه شو جي؟ ټیک شو جي. ایسیلا دا ټولې ټیمیل سالانه ټیکسونه موږ ورکوو، او 20-25 سال پس دوی موږ ته وایي چې تاسو غیر قانوني، تاسو دې ځای نه پاس یو ځای ختم کړئ درسو. نو چې دا موږ دا بل موږ دا خبره کوو چې په ټول پاکستان کې دا ډبه سټیشن هم دي، دا لوکل پمپونه هم دي، دا چالو دي. بیا چې کوم دی په کې پی کې صرف په 400 کې دا قانون لاګو کیږي. نو که صرف قانون د 400 دا پری بالکل موږ منو، موږ به ختم کو. خو موږ وایو چې ټول په پاکستان کې په کې پی کې دي، نو موږ سره په غلار باندې لاړ شي. بل چې خبره دوی دا کوي چې تاسو غلط ایرانی تیل خرڅوي. زمونږ دي دا موږ څونه کسان راغلي نو ګوره، څوک په موټر سایکل راغلي دي، څوک په چینچیا راغلي دي، څوک په چا سره ملګري شوي راغلي وي. زمونږ د راتلو ګاډي نشته، موږ د ایران نه تیل څنګه دلته وروړو؟ خو همدا غټ ډیلران دي، موږ د هغوی نه تیل اخلو، موږ سره باقاعده اګریمنټ شته د پیسو نه، د ګو نه، د شل نه. هغوی چې کوم قسم پراډکټ خرڅوي هغه شی موږ هم خرڅوو. کوس هغوی غلط خرڅوي بس موږ هم غلط خرڅوو. موږ خو سمې پیسې ورکوو او سم تیل دی اخلو. باقي چې کوم سړی غلط تیل خرڅوي، ګیج کم چلی، ریټ کې مسلې، موږ یې ملګرتیا نه کوو. اے سی صاحب ډي سی صاحب دا گیر کی موږ نه شفارس کوو یونین والا، نه به ورسره ملګرتیا کوو. نو موږ دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړئ موږ باندې سالانه ټیکس کېږدي. ډي سی صاحب موږ ټیکس منو، هر څه منو، تاسو زموږ مشران یې، موږ ته قابل قدر یې. خو زموږ ریکوست کوو، بار ریکوست کوو چې دې 400 ایجنسۍ سره 2-3 هزار مزدوران منسلک دي، دا کم از کم 1000 خاندان شو. نو دا چې بیروزګار شي دوی به څه کوي؟ غلا به کوي، ډاکه به کوي، شوکه به کوي. نو موږ مجبوري او زموږ د مزدوران مجبوري. جی تاسو خپل مسله عدالت ته موړې ده، هغوی څه وایي؟ بالکل عدالت والا جی زموږ نه دا خبره موږ ته وکړه چې هغوی هم دا الیګیشن لګاو، دا یونین والا غټ پمپونو والا چې دوی غلط تیل خرڅوي. هغوی موږ ته وایي چې تاسو موږ له اګریمنټ وروړئ. موږ جی سټامونه ولیکل، باقاعده ورسره انوایس یې مو لګولې، د چا نه چې موږ تیل لو، چاته چې موږ پیمنټ کوو د هغې انوایس هم ورسره ولګوو، او باقاعده په سټام باندې مو لیکل، د هغوی نه هم د ډیلر نه هم سټام وروړو، هم موږ له ورکړل چې صاحب دا واله زموږ سټامونه انشاءالله سبا موږ ته کې کاغذ میلو شي، موږ به هغه صاحب ته وروړو، صاحب ته به هغه هم کېږدو. زموږ دا نور خبرې مسعود رحمان صاحب وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود رحمان خبر کوم شفقت نه زمونږ عبدالله بي چې کومې خبرې وکړې نو ما له خو مناسب نه ده چې دې باندې زه پاسه نورې خبرې وکړم. په هر حال زمونږ د اعلی چارواکو نه همدغه غوښتنه ده چې موږ سره په پټرول پمپو کې ډېر زیات غریبانان چوکیداران دي، سیلمینان دي، نو موږ سره تاسو د رحم معاملو کوي. इंसाफ दो, इंसाफ दो, गरीब और मजदूरों का इंसाफ दो, गरीब और मजदूरों का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो।